أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول نننی آیاتونو کې تیزی او شجاعت ورکړي مؤمنانو ته چې د مرګ نه مېریږي د مرګ وخت مقرر دی او د الله دین چې د هغه د شخصیاتو د پاره نه دی چې تاسو مشري نو تاسو په دین کلک ولاړی او کوم مشر نه بیا بنئ دین د الله دی د الله د پاره یو منئ محمد علیہ السلام دنیا کی او کنئی په اسلام باندې قائم پاتې شي تاسو ځکه چې د دنه مخکې پیغمبران د دنیا نه تللي دي په هغوی مرګ راغلی دی وما محمد او نه دی محمد علیہ السلام الا رسول مگر استاد د الله د کار دا چې د الله پیغام تاسو ته راوړي هغه کار د کړی دی قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبل الرسول مخکې دنا رسولان الرسول کې تو تمام انبیاء داخل دي چې دنا مخکې کوم رسولان راغلیو هغه ټول د دنیا نه تیر شوی دي یعنی په هغوی باندې مرګ راغلی دی دا آیت هغه وخت کې نازل شو چې کله جنگ احد کی आवाज وکړو کفارو چې محمد قتل کړي شو نو صحابه حوصله چې هغه پښوي حوصله پښوي چې یاره محمد علی السلام شهید شو نو اوس مونږه سکو چې جنگ کوو نو هغه ته داوی چې د محمد علی السلام نه مخکې رسولان د دنیا نه تللی دي او هم دا آیت په هغه وخت کې چې کله د الله د پیغمبر وفات شو امام بخاری کتاب الجنائز کی حدیث راوړی دی او په دې باندې اجماع د صحابه ذکر کړی دا چې د محمد علی السلام په مرګ باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ہدایت ویله او ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل نو صحابه دلته د قد خلت معنا په معنا د مرګ کړی دا او دا ایمان ظاهر کړی دی چې د محمد علی السلام نه مخکې چې انبیاء په هغوی مرګ راغلی او ثابت ده د دې آیت نه او دارنګ د بخاری د دې حدیث نه چې بلا استثناء تمام انبیاء د دنیا نه تللی دي هغه عیسی علی السلام دی او هغه نور انبیاء او دا خالص د عیسایانو عقیده ده چې عیسی علی السلام آسمانونو کې ژوند دی د قیامت مخکې باغ راځي بعضی روایتونه پدې کې دي لیکن هغه اصل کې سازش تا نصرانیانو ده ورنه حقیقت دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله آخری رسول آخری نبی دی وس رسولان ناراضي سلسله د انبیاء ختم شوی ده وما محمد او نه محمد الا رسول مگر رسول الله قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبله مخکې د محمدنا الرسل تمام انبیاء الرسول کې الف لام د استغراق دی یا د جنس دی او په دواړو سره دا معنی راځي چې تمام انبیاء چې دغه د دنیا نه تللي اب اماتا نو قدا محمد مرشو پخپل مرگ باندې او قتلا یا وجل شو ان قلبتم واپس پشی تاسو علی عقابکم فپند خپل باندې الله د مؤمنانو نه د صحابو نه تپوس کوي قدا محمد پخپل مرگ باندې مرشي یا سو کو اجری تاسو په اسلام نه واپس کیږئ وَمَن يَنْقَلِبْ هَاغَسُوْكْ چِ واپشو عَلَىٰ عَقِبَيْهِ پَپُندُ خپل باندې فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا نُسْچَرِبَا نقصان ورنکی اللہ تا ضرر ورنکی اللہ تا شَيْئًا حِس
شیئا ضربر یعنی کہ سړی مرتد کیږي د اسلام نه واپس کیږي نو د الله پس نقصان کی فلن يضر الله چریبا نقصان او ضرر ورنکی الله ته شیئا ضربر وسيجزي الله او زرد چې بدل ورکی الله الشاکرین موحدین تا شکر گزار تا وما كان لنفس او نشته د پاره د یو نفس یعنی نشته د اس اختیار د پاره د یو نفس اند دې خبرې تموتا چې مرشد الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابن دا لیک دې مؤجلا مقرر کړی شوی د هر سړی الله یو نیټه مقرر کړل لکه انبیاء دی او عام خلق دی ناغې نرنسو مخ کې کېدې شو نرسته کېدې شي او په دې کې د انسان خپلم سه اختیار نه چلیږي ومن يريد او هاغه څوک چې غواړي ثواب دنیا بدله د دنیا یعنی عمل کوي په دنیا کې او دنیا کې داغه بدله غواړي داغه نوتی وربکړې شي هغه تا منها د دینا نوتی وربکم هغه تا د دې منها د دې دنیا نا یعنی په دنیا کې غواړي نه دنیا کې بول ورکو ومن يريد او هاغه څوک چې اراده لري ومن يريد هاغه څوک چې اراده لري غواړي ثواب الاخرت بدل د اخرت یعنی عمل کوي لیکن بدله په آخرت کې دا غیر اراده چې الله ما ته په آخرت کې بدل راکړي نوتی وربکو هاغه تا منها د آخرتنا یعنی په آخرت کې ولدي بدل هغه ته ورکو وسنجزي الشاکرین او زرد چې بدل ورکو مونږه شکر گزار وتا وکای من نبی او ډیر د پیغمبرانو نا قاتل جمعونه کړي دي ماهو کمر ګرځیا دا وکي ربیونا الله والو کثیرن ډیرو وما وهنون نو کمزوري شوی هاوی وهن اصل کې اخلاقی کمزوري تم وي او وهن جسمانی کمزوري تم وي فما وهنون نو کمزوري شوی لما د وجه د هغه مصیبتونو تکالیفنا اصابهم جرسیدلی او هوی تا فی سبیل الله فلار د الله کې وما ضعفوا او نا کمزوري شوی یعنی کمزورتیا نه مراد دا هغه کمزورتیا د یا د وجود کمزورتیا یا دا عمل او د عقیده کمزورتیا او په وهن کې چې ده مراد دې هغه بوزدلی دا چې سړی کمزور شي او دې بیا بوزدل شي او جنگ نشي کوله او دارنګي ضعفو چې دې کمزور شي او بیا د مقابله قابل دی نه وما ضعفو او نو دی کمزوری شوی ومستکانو او نو دی تابع شوی استقانت اصل کې استقان ویل کېږي یعنی سلندر کېدل تابع کېدل عاجزی کول ومستکانو او نو دی تابع شوی چې د دې جنگونو نروسته بیا د کفارو عاجزی کړي دا وی خبره منلي داسم نوا یعنی اے مومنانو پتا سو باندې بیا سے چل شوی دی چې تاسو نمخ کې کم خلکو هغه هم دا جنگونه کړی دي هغه هم قتل شوی دي هغه باندې هم دا حالات راغلي لیکن هغه خدا سي نه وو فما وهانو نو هغه بزدل شوی لما د وجه د هغه تکالیفنا اصحابهم چرسیدلیو هغه تا فی سبیل الله فلارد الله کې وما ضعفوا او نو کمزوری شوی ومستکانو او نو تابع کړی شوی ومستکانو او نو دی تابع شوی والله الله پاک يحب الصابرین من کید صبرنا کو سرا وما كان قولهم او نوا وینا د دې یعنی د دې ټولو تکالیفونو روستم هغه سویلیو وما كان قوله او نو وینا د الا ان مگر دا
قالو ویلی واوی ربنا اے رب زمونگا یغفر لنا وبخی مونگتا ذنوبنا گناہون زمونگا و اسرافنا او زیادت زمونگا فی امرنا پکار د دین زمونگی کدا دین پکار کے زمونگا سکوتائی شوی یا زیادت شوی اللہ غم تمام کے وثبت او کلک کے اقدامنا قدمنا زمونگا وانصرنا او مدد وکی زمونگا علی القوم الکافرین پا قوم دا کافرانو باندے یعنی پا مقابل داوی کے فآتاهم اللہ نور کڑیو حاویتا اللہ پاک ثواب الدنیا بدل دا دنیا یعنی دا صرف نہیں چی پا آخرت کی پا دنیا کی حاویتا اللہ د دې ایواز او د دې بدله ورکړی وا لکه څنګه چې صحابه ته ورکړی وا وحسن ثواب الاخرته او خیسته دا بدله د آخرت والله الله پاک يحب المحسنين من قید خیسته عمل کول بسرا سبحانك اللهم